دا قاتل به مونږ ښایو مونږ په ده ګوته ایښوده چې همدا دی خو هغه بس په خپله اعتراف وکړه او ویې منله او بل د کلي دا خلک په دې مړي پسې ګرځېدل د مړي د کلي خلکو پیدا کړو بیا راله دوی ته ورونه وال دی یې د کوره په ورونو والو باندې روغ کړي او دی نو د رسخر کړي دو دی په دغه شپه باندې وم نه د جینۍ ذبحه کړې ده او بیا تلې دلته ودې شوي دي خو ده به په کور کې وي جګړې چالو کې وي دې ښځې ته به یې وي چې دا جینۍ به دله زه حلالوم بغیر حلالولو یې نه پرېږدم کور کې هم ماحول ډېر خراب وي کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین را سره یاسر خان دی یو وارې بیا په شابړه کې په هغه حجره کې چېرته کې چې مونږ دوا کړې وه هغه تنکۍ غوټۍ هغه پري مریم نه یوازې د شابړې خلک یې جړولي دي بلکې ټوله پښتونخوا او مسافر خو هم څونه پښتانه چې په پښتو پیدل نو هغه دې ماشومې دا قسمه مر چې کوم دی نو دردولې دي خو د شابړې خلکو حوالې سره ما پرون هم ویلو چې د دې خلکو کم کردارو په دې کیس را برسېره کېدو کې هغه پولیسو هم منله منګ یې منو ټوله میډیا هم مني او نورو کلو لپاره هم عبرت دی چې په داسې حالاتو کې هر سړي خپله بچی وګڼله او میدان ته ووتل او چې کمې کمزوری وي هغه پولیس ته په ګوته کړې بله موږ یو خبره کړې وه د آیس او د هیروین نن هم کوو سبا هم کوو او مخکې هم کړې ده چې دا سیمه دا د هغې مرکز ګرځېدلی دلته کې یو په دوکانونو کې خرڅېدل دلته کې یو په دې لارو کې پردي خلک راتلل هغې ته هم د شابړوال چې کم دي نو ډال شو او هغه خلک یې وتمبول ډېر ښه ده پورې وتمبول پوډري دلته کې په هر دویم دریم کور کې پوډري را پیدا کړو د پنځو خو پکې ما علاجونه کړي دي خو ماحول به ورته صحیح نه واپس په چې کوم دی نو په دغه ګن کې اخته شو نو زمونږ سوچ هغې طرف ته ته دا نشي سړی چې کوم دی د آیس یو قاتله نشه ده دې مور خور پلار زوی لور دا سره پیژني نه نو څنګه چې مولانا صاحب اوس کالام ته لاړه مولانا صاحب شته دی نه هغه دا خبره کوله چې دو جوخات کیدی شي یا خو چې سمې وله زړه دردولی وي او یا چې کم دی نو غټه دشمني وي یا نشي وي نشي دوه یا نشي وي آیس چې څوک څکي ډېر خلک وي چې تاسو هم چې دا آیس والا کیدی شي دا نشي والا کیدی شي دا یوازې ما نه وي دا به ډېر ټولو شابړوالو ما سره ویل او دا موږ ځکه دا وایو چې شابړه کې دا سیسټم ډېر زیات دی دلته هر سړی په خپلو بچو یریږي چې بار ته روزي نو یو مشر کشر دا ورسره وي ما هغه ورځ هم ویلو چې شابړوال دا خوارېکه خلک دي دوی نوم یې مزدوري کوي خو تصویر یې داسې پیش شوی دی چې هغه تصویر صحیح ځای ته راځي نه به ډېر وخت لګي په هغې به ډېر وخت لګي موږ سره دا ملګري ولاړ دي بابا خپله پېژنګلو را سره وکړه زما عبدالقادر نوم دی د دې شابړ معتبر کورونه یم او دا واقعه چې زمونږ په دې کلي کې وشوله په دې باندې ډېر خلک جړېدلي دي په جنازه کې پردو خلکو هم جړل او ده به دا خبره کوله چې دې خلکو ته معلوم دی دا قاتل خو ماته یې ښیي نه ماته یې نه ښیي نو مونږ دا خبره کوله چې دې میډیا ورته وایي چې دا قاتل دې خلکو ته معلوم دی خو ماته یې نه ښیي دا قاتل به مونږ ښایو مونږ په ده ګوته ایښوده چې همدا دی خو هغه بس په خپله اعتراف وکړه او ویې منله او بل د کلي دا خلک په دې مړي پسې ګرځېدل د مړي د کلي خلکو پیدا کړو بیا راله دوی ته ورونه وال دی یې د کوره په ورونو والو باندې روغ کړي او دی نو د رسخر کړي دو دی په دغه شپه باندې وم نه د جینۍ ذبحه کړې ده او بیا تلې دلته ودې شوي دي خو د هغې باوجود پولیس بیا هغه کم کسان چې په مړي پسې ګرځېدل هغه بیا اوچت کړي دي هغوی به د بې عزتیان پکې شوي دي مونږ وایو چې د دې بې عزتۍ نه وي په کار ځکه چې په انور یو دوړي به شانتې ولاړ به یې دلته دی پولیس مونږ خو پولیس سره تعاون کوو خو پولیس له خو دا نو په کار که نه چې بې ګناه خلک بوځه دا د کور دلته دی د هغې یو ګاونډي نه اوچت کړی د هغې یو دیوال والا نه اوچت کړی او هغه ځای نه کسان اوچت کړي دي هغه کسان چې کوم کسان په مړي پسې ګرځېدل نو زموږ د پولیس نه دا خواست دی چې ته سره موږ تاوان کوو خو د هغې سزا بیا موږ له مه راکوئ او زمونږ عدالت نه هم دا خواست دی او د وکیلانو نه هم دا خواست دی چې داسې سړي تاسو ته درپېښ شي هغه له سزا ورکړئ او عبرتناکه سزا ولې ورکړئ
چې دی بیا داسې نه کوي او دا د هغه د خولې په خپل یې تجویز کړې ده سزا تاسو ته اورېدلي دي چې دله داسې سزا پکار ده چې سریام پانسي شي دا هم د هغه د خولې وینا ده موږ وایو چې هم د ده د خولې دا وینا نه ده چې همدا همدله ورکړي شي بابا دا ورته ووایي چې تاسو څنګه وایئ چې همدا قاتل دی تاسو ته داسې کومې نښې نښانې موږ ته دا نښې نښانې چې کلي خلک ګرځي او دوی نه روځي په خپل مړي پسې د چا نه چې یو څاروي روک شي دا زمیندار خلک دي او پسې ټوله شپه ګرځي او دوی په کورونو کې خوبونه کوي خلک په مړي پسې ګرځي موږ د دقې نه وایو چې دوی ولې نه روځي خپل مړي پسې دوی ولې نه ګرځي دوی ولې په ماجوکي کې ناست دي دلته اعلانونه وکړه چې زما لور روکه شوې ده خلک ورپسې ووتو ګرځي او دوی لاړو بېغمه اوده شو موږ دغې نه وایو ښه اوس موږ دا وینو که نه چې یاره هغه پلار او زوی موږ به سوال جواب وکړو خو هم دلته نه روځي نه روځي دې ټولو ته ښه پته وه کله چې د اختر منیر زوی ګیر شو د تره دغه دی ترې دی چې هغه ګیر شو پولیسو والو وټکولو او هغه خلک لاړه چې کوم کسان پولیس بوتلي وو وایي وله راغلې ورته یې زوی دله وژني وی خبره میدان ته راوباسه ستا د کور خبره ده بس هغه لاړ وی اوس به خبره میدان ته راوباسم هغه خبره میدان ته راوښکه نو ولې دی ګیر شو کنې دی غږ نه کولو د یو قسم کش نه کولو کله چې هغه زویوالو خوړو نو هغه میدان ته هغه زه به دا خبره اوس میدان ته راوباسم خپل زوی راخلاصوم بس هغه خبره میدان ته راوښکه او خپل زوی راخلاص هغه سره په دغه ټیم کې یا څوک دغه چې کوم یې ګیر کړو نه دی نه نو ابي ګناه ګیر کړو سونه پکې تذلیل شو د کلیو تاسو په دې موقع داسې څه وایي په دې منګه دا وایو چې دی دغه وخته پورې بالکل خاموش ناستو دی د کې بچ دا کم بیان دی الک د جینې دی پلار نو د کلی خلکو هم جړل خو لکه دا عوام چې څونه ونو دی هم جړلو مو خود په دې پریشانه کې جوړو چې د کافر مال الک دا کار تا کړی او ته موږ له تاسو یو څخه کې راکې چې موږ د سړي جاړو دا خو بیا نورم روان کاری وو لکه دا کار خو د دې نه معلوم شو چې لکه دا کار دلته ماسخوتن وکړو او دی بیا د دې نه تللی دی د خر خواخې کارناسته ځین چې چيلي روک شي منګه واپس هغه پورې ګرځو چې تر کومه پورې هم پیدا کړی نیو د لور روک شو بالکل اړو پورسو نکو دا چې ته چرګه وا که چې ته چرګوټیو منګ د دې نه وایو چې رو رضوانه بغیر د دنه د دې قاتل نه بل څوک دی نه د دشمن نو بل ځای کې دشمن نو دی کلی کې نو خیال لري دلته په زندګۍ کې په دې جون کې چاري داسې کار نه شوی تاسو داسې څه نښې نښانې راغلې چې یاره دا وجه هم ځین خلک په دې لا دغه وخته پورې نو پې چې د کوم مکر کوم جړا کوم پریاد کوم ډیلاک لکه د فلمونو کولو د پیسو دپاره نو زنګ دا خلک په هغې لا داسې نو پې خلکو به ورسره جړل چې هلکه دا واقعه به ریښه وي خو ده به په کور کې وي جګړې چالو کې وي دې ښځې ته به وي چې دا جینۍ به دله زه حلالوم بغیر حلالولې نه پرېږدم کور کې ماحول ډېر خراب وي هر وخت په جګړه هر وخت جګړې ویمې شرمول دې نه مخکې مې ورته ویلي چې 2 ورځې پس پیدا مړه کوم 2 ورځې پس پیدا خو دې چې څه وي چې دا د بل چا نو چې د بل چا و مثال پته ور چې د بل چا و مثال پته ور که نه نو د ظالم دوی په هغه ورځ باندې دا ښځه پرېښې وه چپه بسترې به خپل ورونو له ته پې 15 کاله پس انظام لګې دې چې دا خبره کوي چې ما تماچه په خپل سر کې خو د هغه پوچه شوه نه دی په دې ماشوم ایښې ده دا پې پوچ شوې ده او چې کله پوچ شوې ده او بیا یې کوکني ولې ده او علاج یې نه ورتلو نو بیا یې چاړه روغکې ده نو بیا یې کپیا کړې ده بېهوشه کړې نه ده بېهوشه کړې دا خو دغه دی نه دا خو چا کړی کینولي و د دې مازغوړو دا کار نه کوو چې یا کور ته بوځه یا ممي له بوځه یا مې مثال خیال لري دا چې شابړې خلک کلم پورې دا قصه یادې که نه داسې پروګرام یې کړي چې داسې پروګرام اړو په زندګۍ کې په تاریخ کې تا په دې پلان 400 کې چې ته لیدلی دي تاسو وایي په دې موقع په دې موقع بس موږ دا وایو چې دا د یو څه په ظلم الزام لګي پرې زنانه ځکه په 15 کاله کې د لور وه دا به چې دې به کار نه راغی ګرځاو به ځان سره به بوتله په موټر سایکل به کېنولې وه د لاسې به یې نیولې وه او اوس چې کله دا کار وکړو اوس وایي دا زما لور نه وه دا ښځه هسې په ظلم دی بدنامۍ دې په خپله ټیک نو ځکه داسې کار وکړو څه انسانیت په دې کې و نه هسې زموږ سوچ چې کوم خواته چې آی سو نشو دا خو نشې کس کولی شي داسې نشي دا خو مونږ هم وی که نه مونږ هم په دې سوچ کې وو خو لکه اصلي شی خو همده کړی و
لکه د ټول نه غټ رامي او بېایمانه سړی هم دا و خو د خلکو ته مه کار کوو که نه خلک هم پرې خفه وو خدای شته چې موږ به خپله قسم درته خورم چې زه وله کوڅې له ورلم ما چې کس پیدا شي لومبی ډس پې سره زه کوم ما چې سره مې ونه کړم زه پښتون یم زه به جولی یم کتونکو دې شابړوالو کې غریب خلک دي دوی ولا چاندي کړي چا 100,000 چا 1.5 په 3 ورځو کې چې کم دی هغې له لکو روپۍ چې کم دی نو دې شابړوالو خپل وس کړی دی د بار نه ولا پیسې راغلي دي هغه ما ته زه چې دې ځای نه روان کړم دا کم ځای کې چې ناست یم دلته ورته مونږ دوا وکړله دا تصویر تاسو وګورئ نو زه چې هغه ځای پورې ځم دې ما ته صرف څه وي غریبي او پیسه دا خبرې نوټ کا غریبي او پیسه لور نه غریبي او پیسه هېڅ هم نشته زه به مزدوري کوم او که نه دې ته به قبر ته ناست یم تا داسې ټیکه دی خلکو اخیستی چې ټول دې قبرونو ته ناست دي زه به مزدوري کوم خو زه به دې قبر ته ناست یم او هېڅ هم نشته دا کور هم پردی دی او دا قصه ده نشي طرف ته خو زموږ توجه تله دلته کې خو دغه ګن خو شته که نه ډېر نه جي د شي څه پروګرام نشته که زموږ سوچ خو ته چې یو ماشوم حلالوي دغه ټیمه پورې خو زموږ په نشي کس لکه زنګ پې د نشي ګمان خو نشی نه کوله نه مونږ وی چې نشي کس کړی دی مونږ خو وی چې د نشو والا کړي ځکه دی چې لکه دا خو لکه ټول ملک د پوډرو د ایروینو د دې ګندونو ډکو مونږ وی خامخا کېدی شي چې دا د کم ډیلاګ استعمالولو نو موږ به ورسره ولاړه نرم شو په خپله به مو ورسره وژړل مونږ وی چې هلکه کېدی شي چې دا داسې نشیان راغونډ شوي او د پیسو میسو دپاره او موږ څه خبرې چې دا دوکانداري د چالو کړې ده لکه خبرې دي د چا د خولې نه پکې ده وکتل وي یاره دغه یې دا وی که بوډا شوی یم ونه 50,000 نه کولې وي داسې هغه وایي چې مې په 3 لکه روپۍ 4 لکه راغونډې کړي نو دغه معاملې دي او دغه کار دی یو سړی به یو دوکانداري چړو کې د داسې یو انسان په سر دا پیسې تیرې که ورشي او دا هم ویل چې دا پیسې له دنه واپس کړي شي دا کومې پیسې چې د په دې راغونډې کړي دي او د خانانو ورکړي دي هغه په ښه نیت باندې ورکړي دي خو خبره خو بدله شوه نو مونږ وایو چې دا پیسې دنه واپس را او دا دغه مظلومې ته د حواله شي بې څوکه پاتې شوه او ښځه هم دې وخت کې په کار چې د کلي خلکو ته یې ویلو چې د کلي خلک ورسره اوس ولاړ دي د ښځې په دې کې زه کوتاهي دغه ګڼم چې تا سره کور کې جنګ جګړه کوي او د دونه کله د ماشین داسې نیسي او کله دغه در کوي داسې ورځ د خواره چې دا خلک وایي د دې به په کور کې درمه کور نو هغه رونه هم ډېره جزانان دي جي لکه غریب خلک دي مزدورکاره هغې د خپلې حیا او د دغه نه عزت نه لکه غږ نه کو چې ما سره ظلم کېږي هغې وخت تېرو خو لکه ده نه پرېښوده د دې نه دغه معلومیږي چې د داسې ظلم وکړو کتونکو په هغه ورځ لرګي ټول خرڅ کړي خلوګي لګي ټول خرڅ کړي په هغه ورځ موږ ته دلته پته ولګېدله چې د به د جینکو یا دغه شوق به ډېر زیات وګرځېده به کوم سړی چې همداسې کوي نه خپلې ښځې ته بیا هغه شانتې توجه نه ورکوي خو زه پولیس انتظامیې ته وایم چې شابړوالو کومه قرباني ورکړه نو شابړوالو سره د دې مریم ماشومې په تناظر کې په بدله کې دا ښېګړو کې چې دا سیمه ورله د ګن نه صفا کې دوی غریوده کېږي ډېر په یره او دوی سره به دې نه پس د خپلو بچو ډېر غمي خو ډېر هم پته ولګي چې خو پلاره لاله کړه خو نه سوچ بیا هم چې کوم دی دغه نشه چې څوک کوي نو دا قاتل دی دا خو زه شکر د خپل رب نه وباسم چې زنګ دا کمیټې واړه زاګه نه دي دوی خوشې شو او دا شی پیدا که غنی کدی لوکړي بینو زمنګ د دې کندي به پکې ډېره بده برخه وه حکومت په زنګ ډېر تبۍ کړې وه دونه به خراب کړي چې د اندازې نه ورکوه خو دا د زه د خپل رب نه دا شکر وباسم چې دا شی زنګ دی وړو زګو پیدا کړ کله وی 12 بجې لاله کړې ده کله نه دا ټولې درو خبرې دي خیال څه ټیم کې دا لاله شوې دا بل لس 11 بجې کې جی صاحب داسې خبره وکړه 11 بجې لګ دغه ټیم به خدا پیدا شوی ما خیال چې 2 بجې ده 2 بجې 2 بجې پیدا شوی یو دوه زنګ د کلی خلکو باندې دوه ګرځېدل د کمیټې خلکو باندې دوه په پروتو چې څوک داسې دوی بیغم څوک داسې تلیو او دی بیغم ودو او دا لکه ټول شوی سروالي بروالی وی ګرځیدو نه دا دی دروغ وي دی ودو یو قسم نو یو قسم د کور نه راوته دی خو بیا خلکو روغ خلک خود دې نه را پاسه د دې خو له جمع و چې وکوه خو دی کړی و دی خو نه راوته هغه ډلې سره وي دي سره به دارونه پلارم پکې شریک والله بالکل ځکه چې دی کښ نه کولو دیم کور کې ودو دارونه پلارم کور کې ودو یو کس نه راوته انسان چې ستاره کور وځي ژوندې ته به بس ګرځي او پلار ورونو به غږ کړو کنه زنګ د شابړې ما ته خپل والد صاحب دا خبره کوي
چې زما دلته 80 کاله عمر وشو دلته دشمنۍ هم تېرې شوي دي هر څه تېر شوي دي خو داسې ظلم چې زما په زندګۍ کې نه دی شوی نه په پړانګ نه په 400 کې او دا د بالکل داسې ظلم کړی دی او دله یومقه سزا ورکړي شي زمونږ دا کلی بیله په دې باندې خوشحاله شي او ایله به خلکو را زړونه په دې باندې مطمئن شي چې د کومه سزا خوښه کړې ده. صحیح. ښه کتونکو دا پروګرام هغې خلکو ته دا پیغام ورکوي چې کم کردار شابړوالو ادا یا اوس ادا کوي یا دا کمې خبرې ډاګیزې کوي نو هر کلي له دا پکار دي پولیس سره هم رډار نه وي لګېدلی انتظامي سره هم رډار نه وي لګېدلی اگر چې انتظامیه به بیا برید تاوی دا موکړل هغه موکړل خو دې شابړوالو چې کم دنو ډېر زیات کوشش وکړو او هغه کوشش باندې چې کم دنو پولیس ځای ته ورسېدل. ښه څه وایې؟ بس دا وایو لیاقت ښه لیاقت صاحب څه به وایې؟ بس دا به ووایو چې اوس مونږ دا خبرې وړو چې یاره د ښځې په حواله که نه چې دا زما لور نه او دا دار یې واغلي نو په دې ملک کې خو خلکو ډمې کړي دي د چکلې نه یې راوستې دي مونږ خو نه یو ګرځېدلي تاسو ګرځئ بلکل داسې شوي دي یا نه شوي دي نو چې داسې شوي نو دا خبره د منځه وځي بس دقه خبره کوم چې دا خبره منځه وځي. او دې سړي باره کې څه وایې چې داسې کم داسې تصویر درته مخې ته راځي چې یاره بس دا تصویر باره کې خو دا خبرې دي د دې سړي په باره کې چې هغه خبره خو په خپله کړې ده نو بس په دقه قلم کېښودی شي او د دغه نه قلم نه اوچتوي بس قرار واقعي سزا دی ورکړي دقه بس دغه سزا بس. کتونکو کوشش کوو هغه زنانه سره زموږ خبرې ترې وشوې نو ډېره ښه وی خو دا د کلي د خلکو هغه تاثرات د دوی هغه منډې تړلې د دوی هغه خدمات د دوی هغه ستړیوالي او د دوی هغه غم په دوی ډېر زیات دی ځکه چې دا ماشومه به په دې کوڅو کې ګرځېده د دوی ماشومانو سره به یې لوبې کولې. صاحب دا مخامخ دکان دی زمونږ د کلي دا مین دکان دی د دې غونډې شابړې دې علاقې دا دکان دی دا چې ما زر پرې راکوزه کړي دی دکانه که نه کم او مې راکوزه کړي تاسو به د مریم سترګې لیدلي خو د رخ په رڼا کې نه رخ هغه ساعت نه چې تاسو سترګې لیدلي موږ د هغې سترګې د رخ په رڼا کې لیدلي بس هغه خو ګل خو ګلې خو د ګل د پاسه ګل و بس ګل د پاسه ګل دا ستا دکان دی که چا دکان؟ احتشام دکان دی دا دکان د کور نه بس یو 2-3 قدمه فاصله کې دی دوی دغه کور دی دا دی او دا ګورې چې داسې درته یو نظر ښیم په دې حجره باندې او په دې لار باندې موږ تلو او ما ته دا کس څه ویو دا ملزم ما ته و چې دا ماشوم یې د دې ځای نه اوچته کړی دی دا ماشوم یې چې کومه ده د دې ځای نه اوچته کړی ده باقاعده ځای ښیي او مازدیګر کې اوچته کړې ده او بیا په دې لار بوتلې ده او د ټولو کلیوالو زه لیدلی یم خو دوی غږ نه کوي د دې خبرې مطلب یې ده نو تی لیدلې که نه تا سره خو لور په غېږ کې وه د کلیوالو دا څه نظر راته او دې دوکانه به یې چې کوم دی نو سودا کوله دلته کې به تاسو له راته که نه څه به یې اخیستل څه به یې ډېر خوړل مریم دا چپسونه میپسونه اسکریمان مریمان به یې ډېر اخیستل مور ولې پیسې ورکولې د پلار به پخپله راوسته د پلار ښه خوښه وه خو بس پته نه لګي چې څه وجه وشوه چې ده به سره دغه سرې کار وکړو او داسې عجیبه ورځ یې دغه کړه چې په شابړوالو یې اختر هم غم که او یوازې په شابړوالو نه چې چا مورېده چې د مرګ قطعي خیرندار یو پرون مړ شو یو نن مړ شو په هسپتال کې او سر ولده کې الله یې وزن پال رحم یو مسخخ کو یو دای بل یو دای بل الله یې وزن پال رحم او الله پاک ویني بره د الله کبره لګېدلې د شابړوالو خو خپل کردار ادا کو منافقت یې نه دی کړی په جومات کې دلته کې واده کړی و چې موږ ته دا سړی معلوم شو نو معلوم نو په پلار باندې څنګه شک راځي ګینې دا مخلر او دا ګلیر او دا ټول خلک لیدل قاتل کوي نو د چا هم په تصور کې نه و چې پلار به د لور قاتل کیږي او الزام به بیا داسې لګی چې ډېر عجیبه شانت الزام او دا الزام چې کم دی نو دا د زوی پلار لګی دا خاوند لګی دا نه د دوی لګی نه زه لګوم نه بل څوک لګی دا دې دا خبره کوي کدونکو کوشش کوو زموږ سره اوسې دا مې بله شپه په تاڼه کې درس خوړلی دی دړه کور مې د سترګو نه مې نظر تښتېدلی دی زه خو دې روړیانو سره باندې ډاډ یم